چې مونږ کم کار کو هغه په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو چې د بازار ته لاړ شو کور ته سودا راوړو که نه راوړو خپلې بیبي له څه جامه پیزار الو که نه الو بچو له جامه پیزار الو که نه الو الو ورله خو مونږ نیت د اوسه پورې دا نه دی کړی ته چې بیبي له بازار کې څه شیز الې یا خپلو بچو له وایا دا نیت کوه چې د دې بیبي نفقه د دې خرچ اخراجات الله په ما لازم کړي دي دا د الله یو حکم دی ماته زه نن د الله حکم ژوندی کوم د الله حکم نو چې په دې نیت باندې د امام الانبیا سنت ژوندی کومه ته پیسې ورکې او هغې له د کور اخراجات والی حدیث مبارک کې راځي دا عبادت دی عبادت پدیم تعالی الله اجر درکې پدیم تعالی الله اجر درکې خو مونږ په نیت د عبادت نه کوو نو چې کم کار کوو چې نیت پې د عبادت کوو او وایو چې دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده په دې به مونږ ته اجر میلاویږي په دې به مونږ ته ثواب میلاویږي دا د الله حکم دی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه د طریقه او دا سنت عمل لی نو په دې به مونږ له الله اجر راکړي نو ځکه نبی علیه السلام هم وایي چا چې زما یو سنت ژوندی که چا چې زما سنت ژوندی که ما سره محبت وکړو او چا چې زما سره محبت وکړو نو هغه کس په د قیامت په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما سره یوځی ما سره به جنت کی او زما حدیث مبارک کې راځي چې دغه د پیشمنی ټیم شي نو د الله تبارک و تعالی رحمت د دنیا د لاندینی اسمان ته راکوشي د الله رحمت او آواز وشي وایي شته څوک بخښنه غوښتونکی چې ګناهونه یې معاف کړه الله د طرف نه خپل آواز کېږي څوک بخښنه غوښتونکی شته چې معاف یې کړمه بخښنه ورته وکړمه نو چې ته پېشمني له پاسېدلې خو دوه رکاته به پکې وکې وایي به چې اللهم اغفر لی یا الله ما وبخه که نه زه بخښنه غوښتونکی یم نه او بیا آواز وشي وایي شته دی څوک چې رزق یې تنګ چې زه یې ورله پراخه کړمه شته څوک ای غریبانانو مونږ ټول غریبانان یو د الله محتاج یو ټول ای غریبانانو د پېشمني په ټیم الله تعالی سوچته وایي یا الله زمونږ رزق تنگ دی الله مونږ لی پراخه که ته وینه چې الله یې پراخوي که نه یې پراخوي نو غریبانانو د تهجد مونځ شروع کو د الله نه دعاګانې غواړو په خپله آواز کېږي وي سته څوک تنګ دسته بدحاله شتې چې رزق یې تنګ وي چې زه یې ورله پراخه کړم نو بل د پېشمني برکت دغه دی بل دغه ټیم نه دی حدیث مبارک کې راځي که نه دغه دومره برکتي ټیم دی وایي چې په دغه ټیم کې یوه زنانه پاسېدلي نو مونځ نه کوي او تهجد نه کوي تلاوت نه کوي په دغه ټیم کې چې یوه زنانه لګیا ده د کور کار کوي پې د الله رحمت راورېږي دا دومره قیمتي ټیم دی یعقوب علیه السلام له چې خپل زامن رالو که نه وی مونږ دپاره بخښنه وغواړه یوسف علیه السلام چې کوی ته غورځولی هغه ورته وی سوف استغفر لکم زر د چې زه به دله بخښنه وغواړم په هغه ټیم یې ونه غوښتله علما وایي اراده یې دا وه چې د تهجدو په ټیم کې به دله زه بخښنه وغواړم دا دومره قیمتي ټیم دی نو موږ ماښام سملو او پېشمنۍ پکې حذف کو او سحر پاسو نه نه دې کې ډېر برکت دی دې کې ډېر خیرونه دي دا زنانه چې پېشمني له پاسېدلي او دا د پخلي کوي په دې د الله رحمتونه راورېږي رحمتونه پرې راورېږي دا دومره قیمتي ټیم دی پېشمنۍ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زمونږ او د اهل کتابو د روجې په منځ کې فرق چې دی اکلت السحر هغه د پېشمني خوراک دی یهودو نصواراو په روجه کې پېشمنۍ نه او زمونږ په روجه کې پېشمنۍ دی دا د هغوی او زمونږ د روجې فرق دی د اهل کتابو زمونږ د روجې فرق چې دی هغه پېشمنۍ دی نو دا دومره قیمتي دی دا پېشمنۍ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بچاته د پېشمني د خوراک دپاره وی که نه چې راشه نو داسې به ورته وي چې راشه د برکت خوراک وکړه راشه د برکت خوراک وکړه
आवाز به کس ته کو په پیشمني وی راشه هلم راشه د برکت خوراکو که د پیشمني خوراک ته امام الانبیا د برکت خوراک ویلی راشه وی د برکت خوراکو که او نبی علیہ السلام کله ناکله کجوره وخوړله چې خوراک دیړه ته نه کیږي نو پاس او دس وکه یوه کجوره وخوره یو ګوډ د اوبو وسکه دا پیشمنۍ درلم پورت دی برکت تی حاصل کو برکت تی اوموندو نو چې پیشمني کې اهتمام کو چې پیشمنۍ په ټیم باندې کو او پیشمني کې ډیر برکات او خیرونه تړلي دي بل ماښام چې روژه مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماتوله حدیث مبارک کې ګورې راځي ښه وایي تاسو به په خیر باندې یې در څو پورې چې تاسو په روژې ماتولو کې تاخیر نه کوئ چې کله وخت داخل شي نو بیا به هسې روژه ایساری نه بیا به سمدستي روژه ماتئ چې وخت داخل شي دا ټیک خبره نه ده چې وخت داخل شوی ته بیا هم روژه نه ماتئ په هغې کې تاخیر کوئ او روژه چې ماتئ ټیک ته په هر څه ماتولی شي خو موږ وایو چې نبی علیه السلام به په څه باندې حکم کو د روژې د ماتولو نبی علیه السلام وی په کجوره روژه ماتوئ په دې کې برکت دی په کجوره روژه ماتوئ په دې کې برکت دی دا کجوره نه ده د دې دا ونه چې ده دا د مسلمان سره مشابه ده نبی علیه السلام یو مجلس کې سوال وکړو وی کومه ونه ده چې هغه د مسلمان په شان ده وی چې پاڼې نه غورځوي په جب یې په اور نو صحابه غلي وو نبی علیه السلام ورته وی کجوره ده نو چې واپس شو نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زوی ابن عمر خپل پلار ته وی د دې سوال جواب ما لراتو چې نبی علیه السلام تپوس وکړو خو مجلس کې مشران صحابه ناسو ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنهما نو ما جواب ورنکو کنی ما ته پته وه چې د دې نه مراد کجوره ده خو مشران صحابه ناسو